الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من آيات في السماوات والأرض سمر ډیر نخې د قدرت د خدای دي په اسمانونو او ځمکه کې یمرون علیها چې دا مشرکان د مکې تیریږي په هغې باندې وهم عنها معرضون او سترګې پې پټوي وما يؤمن اکثرهم بالله اکثر د دینا ایمان نه وروړي په الله باندې الا وهم مشرکون خو سره د شرکا افآمنوا ان تأتيهم عاشية من عذاب الله ای فامن کی به پاتې شي کراله په دې باندې یو چپا د قهر د الله او تأتيهم الساعة بغتة یا په دې قیامت راشي ناصافه یعنی مرګ پې راشي وهم لا يشعرون او دی اډو پوی نشي پته مې ني قل حضور ورته ووایه هذه سبیلی دا د یو الله دعوت زما لار ده ادعو الى الله چې بلنه پې کوم الله طرف ته على بصیرة په ښه سوچ سمجھ باندې انا زه ومن اتبعنی او زما تابعین هم وسبحان الله پاکی د الله لرا وما انا من المشرکین چې زه د شرک کوونکو نشم وما ارسلنا من قبلك حضور ندی لیږلي موږ مخکې انبیاء الا رجالا اغبم هم انسانان او سړي وو نوحي الیهم من اهل القرى چې وحی به مو ورته کوله هم د دې کلو نه وو افلم یسیروا فی الارض ولې دوی ګرځېدلي نه دي په دې مخ د ځمکه باندې فینظرو چې وګوري کیف کان عاقبة الذین من قبلهم چې څه شو انجام د هغه کسانو چې د دوی نه مخکې او د دوی په شان وو ولدار الآخرة خیر للذین اتقوا او ښه انجام د پاره د هغه کسانو د آخرت چې فرزګاري کوونکي دي افلا تعقلون ای دی دومره د عقل نه کار نه اخلي الله پاک وی پیغمبر علیهم الصلاة والسلام پس د هغې نه چې د دې هغه څلور سوالونو کې لومبنی سوال چې دوی ویلي چې یوسف سره وروڼو څه وکړو او ستا نه دومره زمانې مخکې تقریبا شپږ نیم اووه زره کاله مخکې تېر شوي او تا ورته هغه ټکي په ټکي ووې نو د دې نه پس وکأي من آیات او د هغه ډېرو نښو نه پس فی السماوات والارض چې په اسمانونو او ځمکو کې دي ته د الله د قدرت ښکاري چې په اسمانونو کې څه دي هغه تبدیلي د نظام ده چې کله نور راښکاره شي کله سپوږمۍ راښکاره شي ستوري راښکاره شي او خپل ټایم نه پرېږدي او د هر یو جدا جدا کار دی او د هر یو جدا جدا اثر دی نو په دې باندې خو یو عام انسان هم پوهېږي چې دا څوک کولی شي بغیر د الله نه د چا ذات دی چې هغه دا دومره لویې تبدیلۍ راولي موږ پکې په دې کې د امام رازي صاحب د اقوالو او د هغې د هغه څو دلایلو کې موږ یو دلیل دا ویلو چې امام رازي صاحب د الله په ذات باندې سل دلیل لیکلي دي یو ورځ ټوله شپه یې روڼ کړه د سارې مالي مونځ یې وکړو د ساښ مونځ یې وکړو راووتو یو ابۍ لګیا وه او هغې ته ناسته کوله سرخي یې لګولې وي امام رازي صاحب ځان سره حیران شو او خندا وله ورله چې ګوره ما شپه په دې کې روڼ کړه چې د الله په ذات باندې دلایل پیدا کړمه چې د الله ذات واحد لا شریک دی او ته دې ابۍ ته وګوره دې ته واړو د سره الله معلوم دی اب خپل کار کې لګیا ده د هغې اړو دې سره کار نشته کېناسته ورسره ورته یې وي یاره مورې وې ته مسلمان یې ای ورته او الحمدلله مسلمان یم ورته یې وي ته الله پېژنې نو چې مسلمان یم نو الله به خامخا پېژنې نو الله یو مني هغې ورته بلکل یو یې منمه یو دی که څوک یې مني که نه مني یو دی نو وی تا ته یې څه نه پته ده چې یو دی تی ما ته ثابت که چې یو دی نه هغې ورته وی راشه وی زما دې سرخې ته کښېنه سرخې ته یې کښېنه وی دا ته وکړه نه هغه ته وکړه نو ورته یې وی تا ته اندازه ولګېد نه هغه ورته وی نه هغې ورته وی ښه وی دې بلې غاړې ته شه وی ته اخوا ته ووه زه به یې دې خوا ته ووم
امام رازي سے بوته اخوا کې نه سدیو خو سرخه پسې ودرېده ځکه چې دا دیو خو زور لګا اخوا وته وی چې په یو طرف ته ویږي نو مقصد دا دی چې یو دی وی کچری دوو نو یو به یو خورخ کړه بل خورخ کړه امام رازي سے زندی لټا سوار کو وی ما خدان الله سے اسه وړو چو ته وګوره وته الله چې چاته هدایت کوي د سرخی نه وته کی او ته دا نظام خو یو طرف باندې روان دي ځکه چې یو ذات دی کچری دا ځک دا دووي نو یو به جنور د دې طرف نه راخېجو بل به د دې طرف نه راخېجو یو به شپکو بل به رس کوم یو به خوشحالي پیرا ولما بل به غم پیرا ولما نظام بټول برباد شو لکه څنګه چې دا سرخه ولاړه الله باغوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یوسف علیه الصلاۃ والسلام په واقعا کې او دا غي نفس په دې کائناتو کې وکای من آیات سمر ډېری نه دي فی السماوات والارض پاسمانونو او پزمکو کې یمرون علیها چې دا کفار د مکی دی په هغه باندې تیریږي هر وخت به تیریږي هر وخت وته ګوري او دې ته د حالاتو خپه درا وهم عنها معرضون خودی دینا سترګې پټې کړې دي او د سترګو د پټولو وجه سره دین اسلام هغه دین دی چې هغه د انسان نه هغه ټول کارونه وباسي چې غیر اخلاقی ځکه چې د ترمذی شریف په باب النکاح کې لومبنه حدیث مبارکه دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی سلور سیزونه چې دي دا سنت الانبیاء دي سلور سیزونه لومبنه الحیا حیا دا د انبیاء سنت دي بے حیا سړی چې کم دی نه هغه کې ایمان نشي پاتې کېږي دویم التعطر خوشبوئی لګول ځان صفا ساتل دا د پیغمبرانو سنت دي کم یو سړی چې هغه په ګندګۍ کې خوشحالي هغه مسلمان نشي پاتې کېږي دریم السواک مسواک وهل دا د انبیاء سنت دي دا به مسلمان په ځان کې لازمن راولي کني د دې هغه پیخي بګي چې هغه مسواک غوتول او سلورم النکاح دا نکاح چې کوم دی دا د انبیاء سنت دي حضرت عثمان بن معزون یا مزعون رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اجازه غوښته چې مال اجازه راکې ز خپل جون به نکاح ته رول غواړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته د انبیاء د سنت نه خلاف دي چې د انبیاء په سنت عمل کوي لازمن چې داغه تاب او طاقت یې د نکاح کولو نکاح وکړي نو الله باغوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې سګي یمرون علیها دی بی تیریږي څنګه به تیریږي دا نه چې د پاسه به ګرځي نه دی د مخ نه اړي ولی چې کله فتح مکه وشوه دې کفارو ته اندازه ولګېده چې دین اسلام منکول اوس ګران شو بس چې د مکې کافران مسلمانانو اغي زیر کړو مونږ ته رټینګي نه یو نو دا د چاپیره مضافاتو تر هغه شام او یمن پورې خلک د اغي سرداران راغون شو او اغي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو ډیماند وکړو چې موږ له درې سيزونو اجازه راکړه په خپل دین کې موږ ټول ایمان وروړو موږ اړو تاسو سره مقابله نه کوو خدا درې سيزونه زمونږ د پاره داسې دي چې دا پر خودل زمونږ د پاره ممکن نه دي نو که چېرته په دین کې موږ له دې زیرا کې به زمونږ ستا دین خوښ دی پاغې کې وتړم بني هغه سود کې خو چې زمونږ د مکې نه والی تر شام پورې زمونږ روزګار ټول په سود روان دی او چې سود ته به مونږ باندې مونږ به ګټه د کم ځای نه کوو خو په ځای به ودرېږو مونږ له پکې د سود اجازت راکړه شراب زمونږ روزګار او کاروبار دی او شراب مونږ د اوبو په شان تسکو مونږ له پکې د شرابو اجازت راکړه او دریم مونږ لیبرل خلک یو نن سبا خلک په دې باندې ډېر فخر کوي مونږ لیبرل یو لیبرل څه دی وایي بې دینه ته چې نن سبا ولا نوي نوم یې د روشن خیاله وایي مونږ لیبرل یو لیبرل ویلی شي ازادي پسند ته وی موږ د اجازت راکړه چې موږ ته کم ځای کې ضرورت راځي چې موږ زنا کوو ښځو پسې به هر موږ کور ته کم ځای نه راځو زموږ به ضرورت وي او موږ به د هلته نه کور ته رامنډه وهو موږ له به دې دین کې لیبرلیزم راکړه دا موږ ته ازادي راکړه چې موږ پکې د خپل ضرورت پوره کولی شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی دین اسلام خو راغلی د دې ناپاکو د ختمولو دپاره دی دا خو تاسو ټولې ناپاکۍ را دن نه کړئ ستاسو ایمان ته ضرورت نشته به دا چې کومو خلکو راوړی دی هغه کافي دي تاسو خو د شتو خلکو ایمانونه خرابوئ الله وایي پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام یمرون علیها دی بی ګرځي دی یعنی دی د هغې مطالعه کوي وهم عنها معرضون خو سترګې پې پټېږي او تېر شي پې
وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون او اکثر کسان بګي په الله کلک ایمان نه وروړي ایمان یې وروړي د کلمې ویلې ده د دې نه مقصد دلته کې د آیات نه داري وما يؤمن اکثرهم بالله او اکثر چې کوم کافران دي خو الله ښکاره وایي چې دا کافران دي او مشرکان دي خدا چې یؤمنون وی الله وی دا غازات خیال خلق الله یاد کو وما يؤمن اکثرهم بالله اکثر کسان بګي په الله کلک ایمان نه وروړي الا وهم مشركون خو شرک کوي چې څه ظلم مني هغه پکې کوي الله مني او د الله سره شراکت دار جوړ کړی دي او شراکت دار څوک دي د الله قانون ماتون کې دي هغه سره دوستانه ده اپا امنو ان تاتيهم عشيه من عذاب الله ايدي با ایمان وروړي چې بدی باندې راشي یو چپه د عذاب د الله چې الله به د عذاب یو چپه راولي دی له یو پیر سزا ورګړي دی بو یا اوس الله منو او تاتيهم ساعه باتتن یا بدی قیامت ناسا راشي د قیامت نه مقصد دلته کې تفسیر ساویلی کی قیامت صغرا د چې هغه مرګ دی چې مرګ په ناصاب مرګ پیراشي نو الګي بدی ومني الله وی بیا هدي ته اجازه نشته وهم لا يشعرون چې دی په ځان پوی نه کی قل حضور وتوایا هذه سبیلی الله وی دا زمالار ده دا دین اسلام زمالار ده په دین اسلام کې زنور څخه قبلو مننو په دین اسلام کې یو سړی زمانه د هدایت او د توفیق طلب کوي اغل ورکوما او چې یو کس نه دی بګار ضرورت ودا نشتا ادعو الى الله بلنکم زو په طرف د الله باندې الله دین اسلام خوښ دی او دا زمام لار ده هذه سبیلی دا زمام لار ده ادعو الى الله ذا الله طرف ته بلنکوما څنګه طریقه باندې علی بصیرت خپ سوچ سمجھ باندې دا نه چې ځان خلاصوم دا نه چې بخبل پینیم پویا نه دې ته مې سوچ سمجھ کړی دی او پس د هوش او حواس نه زه د ایمان او د اسلام دعوت ورکوما انا زم او من تبعنی او زما تابعینم یعنی چې په ما څوک ایمان وروړي به داسې کسي چې هغه به دین اسلام د عین تر زړه پورې مني اب منو عن چې وته ویل شي اب منو عن مني د دې به هر یو اصول مني د دې به هر قانون مني دا نه چې کوم پکې دته فائدې هغه به مني او چې دته پکې نقصان یې به نه مني وسبحان الله وما انا من المشركين پاکی د الله لرا زملګری نه یم د شرک کوونکو څوک چې د الله ذات سره شریک پیدا کوي زه هغه سره مرګرتیا نه کوم وما ارسلنا من قبلك حضور مونږ څومره را لېږلي دي ستانه مخکې انبیا الا رجالا نوحي الیهم من اهل القرى خو سړي به چې مونږ به ورته وحي کولې اوم د دې کلو د دې مصر شام یمن عراق فلسطین اوم د دې علاقو دي چې وایي مونږ ته فرشته راشي مونږ به الګي منو چې مونږ ته فرشته راشي او فرشته مونږ ته وایي چې زه الله پیغمبر یم او ایمان راوړی الله وی په ټولو انبیاو کې صرف یو پیغمبر علیهم السلام د چا د جبرئیل علیه السلام په خپل شکل راغلی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهوشه شوی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هستی هغه بهوشه شوی دی تاسو کوم ځای لیدئ شئ تاسو خو اول نه د هغې شکل نشئ لیدی د تاسو به د هغې په طریقه سره روان شئ او بل د هغې جنس تاسو نه بدل دی نبي څوکي چې د هغه په طریقه باندې امتیان روان شي تاسو د هغې طریقې خپلولی شئ فرشتې سره خواهش نشته هغې سره د خوراک ضرورت نشته هغې ته د ګرځېدو ضرورت نشته د هغې پرې دي د هغې خواهش نشته نکاح نه کوي د خوراک ضرورت نشته په ذکر باندې پای نو ته به څه کوې تا ته خو د دې ټولو ضرورت دی نو بیا به چغې وې الله نه انصافي وکړه پیغمبر یو داسې انسان دی چې زموږ د جنس انسان نه دی زموږ د جنس نه بدل دی ګوره موږ ته یې راولېږو نو بیا به شل قسمه خبرې کولې بل د هغه جنس بدل دی نو د هغه په تاسو کتاب هم الله نه دی اچولی پیغمبر علیهم السلام لیدلی دی خو په عالم بالا کې لیدلی دی چې نه هغه نه دنیا ده او نه آخرت دی چې د معراج په شپه باندې لیدلی په دنیا کې چې ولید بېهوشه شو الله پاک وی پیغمبر علیهم السلام موږ چې رالیږلي دي نه انبیا مو نه انسانان رالیږلي نارینه هم رالیږلي دي په زنانو کې نبي نشته نه پکې رسول شته اولیاء پکې شته لوی لوی عالمان پکې شته پیران پکې شته د عایشې بیبي غونته کې د خدیجې بیبي غونته کې د مریم بیبي غونته د اسیې بیبي غونته هسته پکې تیرې شوي خو پکې پیغمبر نه دی راغلی دا د الله یو حکمت دی الله وی نبیان ما ټول سړي را لیږلي دي په انسانانو کې مې ښځې نه دي را لیږلي نو بیا فرشتې به زه څنګه راولېږم چې د هغې جنس د ټولو نه بدل دی افلم یسیرو فی الارض ولې دوی د سفر دپاره ګرځېدلي نه دي په مخ د ځمکه د نوح علیه السلام د صالح علیه السلام
د هود علیه السلام او بیا د لوط علیه السلام په هغه د قوم په هغه آبادو باندې په هغه کلو کنډراتو دي ګرځېدلي نه دي. کیف کان عاقبة الذین من قبلهم چې څه شو انجام د هغه دروغجنو چې دي نه مخکې تیر شوي دي، چې د هغې به ځان تسوي، د هغې هغه هر څه دي ویني ګوري حیرانېږي ورته، هغې سره الله څه وکړو؟ هغه ال به د دې وي، ځکه چې ولدار الآخرة خیر للذین اتقوا، ښکلی انجام د پاره د هغه کسانو دی چې پرهیزګار او پرهیزګار به هغه انساني چې هغه د الله دین منعا قبلی. افلا تعقلون، دومره د عقل نه کار نه لې چې تاسو پکې خپلې خوښې ناخوښې کوئ او درې په دین کې درې ملار وباسئ. الله وایي په دین کې درې ملار نشته، که منې نو هم دقه یو لار به منې، که دویمه لار ده نه هغه دویمه لاره د حق نه ده. نو که تاسو یو لار ومنله چې د الله واحد لا شریک ګڼل او د پیغمبر هغه خاتم النبیین ګڼلی، نو ستاسو به آخرت ښکلي. بسم الله الرحمن الرحیم. وکأی من آیات فی السماوات والارض، څومره ډېر د نښونه دي په اسمانونو او په ځمکو کې په ذات د الله، یمرون علیها چې دوی تېرېږي او ګرځي د هغه علاقو نه، وهم عنها معرضون خو سترګې پرې پټې کي. وما یؤمن اکثرهم بالله، اکثر کسان دي په الله کلک ایمان نه راوړي، الا وهم مشرکون، خو الله سره شریک جوړونکي دي. افآمنوا ان تأتيهم عاشیة من عذاب الله، ای په امن کې به پاتې شي چې کراوسته الله پاک په دې باندې یو چپه د عذاب، او تأتيهم الساعة بغتة، یا پې مرګ راشي ناڅاپه، وهم لا یشعرون، دی یې پته مني. قل حضور ورته ووایه هذه سبیلي، دا دین اسلام زما لار ده، ادعو الی الله چې بلنه پکې کوم الله طرف ته، علی بصیرة، ښه په هوش و حواس او ښه په سمجھ بوج سره، انا زه ومن اتبعنی، او څوک چې زما تابعین دي. وسبحان الله، پاکي د الله لره، وما انا من المشرکین، نه یم زه د شرک کوونکو ملګری. وما ارسلنا من قبلک، څومره ډېر لیږلي دي موږ مخکې ستا نه انبیا، الا رجالا، خو انسانان به وو چې سړي به وو، نوحي الیهم، موږ به ورته وحي کوله، من اهل القرى، د دې کلو اوسېدونکي به وو. افلم یسیروا فی الارض، ولې دي ګرځېدلي نه دي په مخ د ځمکه، فینظروا چې وګوري کیف کان عاقبة الذین من قبلهم، چې څه شو انجام د هغه کسانو چې له دې نه مخکې تېر شوي دي، او دروغجنو. ولدار الآخرة، انجام ښکلی د آخرت، للذین دپاره د هغه کسانو دی اتقوا چې فرهیزګاري کوونکي دي. افلا تعقلون، ای تاسو دومره د عقل نه کار نه اخلئ؟